أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم الكتاب أفلا تعقلون. Number 1. دې نه مخکې د بني اسرائیلو ذکر وکړو چې هغوی ته حق معلوم دی او د هغې باوجود همغه حق پټوي او حق او باطل د یو بل سره ګډوډ کوي. دې آیتونو حکم کوي او د زکات. قرآن مجید کې یو ځای دوو نه علاوه د مانځه حکم چې راغلی نو هغې سره د اقامت لفظ نشته. نور کم مقام کې چې د مانځه حکم راغلی دی نو دا الفاظو سره دي اقیم الصلاة، اقامت الصلاة. دا اقامت د مانځه څه ته وایي؟ مونځ کول څه ته وایي؟ مونځ کول خو عام دی، بس چې څنګه دې وکړو رکوع قوما جلسه دا خو به سړی کوي، دا خو د مانځه څه ارکان دي، څه واجب دي، څه مستحب دي، څه سنت دي. خو اقامت د مانځه هغه دې ته ویلی کېږي چې د ابتدا نه اودس هم په ښه طریقې سره وشي، د سنت مطابق هر اندام پوره ووینځلی شي. لکه پوزه 3 پیرې، دارنګې مخ 3 پیرې، لاسونه 3 پیرې، او دا چې څومره حصه انزل دي چې هغه ټوله راګیره شي، او د سر مسحه چې ټول سر مسحه شي. اگر که 4مه حصه د سر مسحه شي هم په هغې فرض ادا کیږي، خو چې ټول سر مسحه شي نو د هغې سره سنت هم ادا شو. مطلب دا دی چې په اودس کې ادا نه کی بلکې ورسره سنت هم ادا کی. دا کامل اودس شو. بیا د مانځه ته راشي نو چې د اول نه د امام سره شریک شي. تکبیر اولا دې ته وایي چې څنګه امام نیت وتړي الله اکبر، نو چې د هغه سره دی یو ځای جفت الله اکبر وایي. که رستو پاتې شو نو دا تکبیر اولا د ده نه فوت شو. امام سره جخ الله اکبر ویل نوی او جخ به ورسره الله اکبر وی نو دا تکبیری اولا شو. او دا مونځ په جمع باندې وکړي او ښه په اطمینان سره وکړي، ښه په خشوع خضوع سره وکړي، نو بیا دغې ته وایي اقامت د مانځه. یو د جمع مونځي، یو ځان لمونځي، لکه نفل سړی کوي یا سنت سړی کوي. نو د جمع په مانځه کې دا طریقه ده چې رسول الله علیه وسلم طریقه دا وه، کان یخفف الصلاة. نبی علیه الصلاة والسلام با د جمع مونځ اختصار سره کو. یعنی مطلب دا دی چې ډېر اوږده صورتونه به هم پکې نه وي، ډېرې اوږدې رکوګانې به هم نه کولې او ډېرې اوږدې سجدې. او چې کله ځان لمونځ به یې کو، نفل به یې کول، نو هغه نبي علیه السلام په سورت بقره هم ویلې ده، تقریبا 2 سپارې. آل عمران هم پکې ویلی دی، سورت نساء، سورت مائده، دا په یو رکعت کې ویلي. او دا غي سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام
دومره اوږده سجده کړې ده چې 80 پیرې پکې سبحان ربي الاعلی ویلي. اوږده رکوع نفلو کې دونه اوږده رکوع کړې ده چې وروستو کوم خلک ولاړو نو هغې شک راغی چې نبي علیه السلام پاسېدلی دی د رکوع نه او مونږ پاتې یو. نو هغې سر د رکوع نه پورته که چې ویې کتل نو اوس مخکې خلک په رکوع باندې دي. دا نفل منځو د دې نور د تورېدو دپاره نور هغې ته صلات کسوف وي. نور تور شي نو د هغې دپاره دا طریقه ده چې اعلان به خلکو ته وکړي ابه راجمع شي. نفل مونځ به کوي 2 4 رکاته خو طریقه چې قرائت به پټ کوي او اوږد قرائت به کوي او رکوع به ډېره زیاته اوږده کوي سجده به ډېره زیاته اوږده کوي. نو دا د مانځه هغه خشوع خضوع ده چې ځان لمونځ کې نو چې څومره اوږد قرائت دی پکې ولوسته. د دې وجې نه فرمایلي دي چې طول القیام خیر من کثرت السجود. ډېرې سجدې مه کوه لکه مثلا 10 رکاته که ونه کې د هغې نه بهتره دا ده چې ته چې کوم دی قرائت اوږد وکړي. اوږد قرائت وکړې 2 رکاته وکړه 4 رکاته وکړه 6 رکاته وکړه خو چې قرائت پکې اوږدي رکوع پکې اوږدی سجده پکې اوږدی نو د دې فایده به ډېرې. دا اقامت الصلاة دی او دا په جمع سره دا اقامت الصلاة دی چې د تکبیر اولا نه د امام سره یو شانتې ته ملګری شي او خشوع خضوع دی برابري تصورات تی چې کوم دی نو بل طرف ته نه نو دغه چې کوم دی اقامت الصلاة دی. قرآن مجید کې د مانځه حکم چې کلم راغلی دی نو اقیم الصلاة یا اقامت الصلاة لفظ راغلی دی. د دې وجې نه دې ته وي چې تاسو د مانځه اقامت کوئ مونځ په پابندۍ سره کوئ. آتو الزکا او زکات ورکوئ. د مانځه سره د زکات ورکولو حکم هم تقریبا قرآن مجید کې چې 100 پیرې د مانځه حکم راغلی دغومره پیرې ورسره د زکات حکم راغلی دی. دا یو بدني عبادت دی. مونځ بدني عبادت دی او زکات دا چې کوم دی نو مالی عبادت دی. معنا دا ده چې یوازې مونځ باندې کار نه کیږي. مونځ خو په تا ځان له فرض دی او زکات چې په چا فرض دی دغه په ځان له فرض دی. زکات دپاره شریعت یو خپله اندازه ایښودلې ده چې 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت مالیت ورسره موجود وي او کال پې تیر شي دا سړی به د هغې نه 40 حصه ورکوي 40 روپۍ. که 40,000 روپۍ نو 1,000 روپۍ که 1,00,000 روپۍ نو 2.5 لکه روپۍ به ترې ورکوي. که هغه د تجارت سامان دی دکان دی اغستلو خرڅولو بل یو څیز دی پلاټونه دي یا چې کومه دی څاروي حیوانات دي لوښي لرګي دي نو د هغې نه 40 روپۍ. او چې د پټي نه کم پیداوار وشو اکه لږ شوی دی او که ډېر شوی دی خو چې کله دا پټی نهري دی نو د هغې نه 100 حصه ده او چې کله دا پټی نهري نه دی للمه ده د باران په اوبو باندې اوبه کیږي نو د هغې نه 10 حصه به ورکوي. او د دې فرض زکات نه علاوه صدقه بلکې بعضې موقع داسې راځي چې مسلمانانو باندې دا خبره لازم وي د زکات په شانتې چې هغه د خلکو امداد کوي. لکه مخکې کلونو کې سیلابونه راغلي وو اوس هم بارانونه ډېر زیات دي. الله دې مسلمانان د سیلابونو نه بچ کړي. په سوات کې او په دا کابل ریور کې دې کې چې کوم دی ډېرې اوچتې اوبه روانې دي. الله دې حفاظت د مسلمانانو ته وکړي. اوس داسې صورت جوړ شي چې د چاکور په سیلاب کې وران شي د هغې امداد لکه څنګه چې په موږ زکات فرض وي دقسې د هغوی امداد ضروري دی. د هغې د سر سوری به کول غواړي
هغوی له به کانه پینه رسول غواړي هغوی له به کپړه پیزار رسول غواړي دا هم د زکات نه علاوه په مسلمانانو باندې لازم دی او ضروري دی بیا وي چې تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه رکوع نه مراد یوازې رکوع نه ده د رکوع نه مراد پوره مونځ دی خدا د عربیت یو اصطلاح ده زمونږ د پښتو د اردو د هرې ژبې دا اصطلاح ده چې یو څیز د ډېرو څیزونو نه جوړ وي د هغې یو جز راوالي او هغې هغه ټول څیز لی نوم کړي دې ته په عربۍ کې تسمیت الکل باسم الجز ویلی کېږي لکه چې اوس په دې چیو کې یو پتی دی هغې ته مونږ چی وایو په حقیقت کې یو پکې پی دي یو پکې خواږه دي یو پکې اوبه دي څلور څیزونه پکې دي نو چې چی پخه شي څوک یې چانک او پیالې کې واچوي نو اوبه ورته نه وایي پی ورته نه وایي چینی یا ګوړه ورته نه وایي وایي چی راواچوه هلکه دا چی وسکه نو چی خو هلکه هغه پتو ته ویلی کېږي نه پتو ته ویلی کېږي خو د هغې دا یو جز دی د دې څلورو څیزونو هغې نه مرکب جوړ شوی دی نو دې مرکب څیز کې یو جز وي هغه سړی راواخلي او د ټول دپاره یې نوم کړي دقه رنګې دا رکوع دا معنا نه ده چې صرف رکوع به کې نور څه به نه کې نه نه مونځ به کې دا رکوع په دې مانځه کې اهم فرض عمل او جز دی او په رکوع کې ډېر خلک کوتاهي کوي رکوع دا ده چې د املا به دې بلکل نیغی او بیا سبحان ربی العظیم به په تسلی سره ووایې سمع الله لمن حمده چې ووایې نو بلکل به نیغ ودرېږي او په ولاړه به ربنا لک الحمد ووایې اللهم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد هر یو ټیک دی دا به په ولاړه ووایې د ولاړې نه به الله اکبر شروع کی دا لفظ به د ولاړې نه شروع کی بر دا ری به چې کوم دی په سجده کې تمامه کې دې ته رکوع وایي او د رکوع ذکر یې خاص کر په دې وجه باندې کړی دی چې د یهودو او د نصواراو او د هغې نه مخکې امتونو ټولو کې مونځ و خو رکوع پکې نه وه سجده پکې وه قیام پکې و ولاړه پکې وه او سجده هم پکې وه خو رکوع پکې نه وه نو الله جل شانه امتیازی شان باندې د دین اسلام د مانځه د دین محمدي د مانځه طریقه دا وښودله چې تاسو مونځ کوئ نو هغسې مونځ مه کوئ کوم چې یهودو کوو یهودیانو ته وایي تاسو چې مونځ کوئ نو هغه مونځ مه کوئ چې تاسو مخکې کوو اوس چې تاسو مسلمانان شوئ نو د مسلمانانو په شانتې مونځ به کوئ رکوع به پکې کوئ دا د رکوع ذکر په دغه بنیاد باندې کړی دی به هر حال فرمایي الله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ او اقامتو کئی د مانځه وآتوا الزکاة او ورکئی زکات ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس بالبر آیا حکم کوئ تاسو خلکو ته د نیکۍ وتنسون انفسکم او هیروئ ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ دې یهودو کې بعضې خلک داسې وو چې هغې قصدن ایمان نه راوړه په هر څه پوه یو ښکاره په کفر کې او نورو خلکو ته به وی چې په دې سړي ایمان راوړئ نبي علیه یادو د باندې ایمان راوړئ مسلمانان شئ دا حق دین دی نو په خپله به عمل پې نه کوو نورو خلکو ته به وي نو په خپله پې عمل په دې وجه نه کوو چې د هغې څه دنیاوي اغراض و د دین اسلام نه مخکې هغوی خپل دین مسخ کړی او ګډوډ کړی نو په دې عامو خلکو باندې څه ټکسونه مکسونه څه شکرانې مقرر کړي وي هغه به یې وله راوړې اوس که دوی مسلمانان شوی وی نو دغه ټکسونه خو ختمېدل خو دې ته نه کتل چې د اسلام په برکت به الله پاک موږ ته د بل طرف نه رزق راکړي هغې رزق د دغې خلکو د لاسه ګڼلی و چېره موږ پې دا مقرر کړي دي موږ له به دونه څه راکوئ تاسو ته مثلا د دین خبرې معاف دي خو موږ له پیسې راکوئ هغه د چې مخکې تیر شو ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا د خدای احکام به بدلول او په هغې باندې به پیسې اخیستې
هغه د هغې دپاره یو حرص و، یو لالچ و، یو دنیاوي غرض و. نو الله پاک ورته وایي چې عجیبه کار کوئ. بل ته وایئ چې ښه نیکي وکئ، بل ته وایئ چې ایمان راوړ او ځان پرېږدئ، ځان هېروئ. نه داسې به نه کوئ. تاسو ته علم دی، کتاب لولئ. د کتاب نه مراد تورات دی. د تورات علم درته شته، د تورات نه خبر یئ او هغې کې د نبي علیه صلات وسلام ټول صفات ذکر دي. د قرآن حقانیت پکې چې کوم دی نو ذکر دی. د نبی علیه السلام د هجرت بیان پکې شته دی. نو دا د عقل خبره ده چې تاسو سره د عقل نه، نو معنا ده چې په تاسو کې عقل نشته، شکلونه مو د انسانانو دي، خو در حقیقت کې تاسو چې کوم دی هغه انسانان نه، د دین مخالف یی، زناور یی. بلکې قرآن کې الله وایي دا د زناورو نه هم وربدتر دي. نو دا یو فرمایل چې تاسو حکم کوئ خلکو ته او هېروئ ځان. واستعینوا بالصبر والصلاة، او امداد وغواړئ په صبر سره او په مانځه سره. وانها لکبیرة، او بېشکه دا مونځ ډېر دروند دی، ګران دی. الا علی الخاشعین، مگر په هغه خلکو باندې ګران نه دی چې یریدونکي دي. په مانځه باندې او په صبر باندې امداد غوښتل. هر مشکل او هر ګرانه مرحله چې انسان ته راشي، نو د ټولو نه دا اولنۍ خبره ده چې دی د صبر کوي. لوی مصیبت، وړوکی مصیبت، هر قسم مصیبت چې راغی، دا د خپکې د ازغي ننوتلو نه واخله تر د مرګه پورې، پلار، بچی، رور د چا وفات شي، نو دا لوی غم دی. او دا خپکې ازغی دا وړوکی د دې په دې منځ کې چې څومره پریشانی انسان ته راځي، غم راځي، تکلیفونه راځي، نو اولنۍ خبره دا ده چې دی به امداد غواړي د الله نه په صبر، یعنی صبر به کوي. په دغه مصیبت باندې به صبر کوي او د صبر اجر او بدله هغه ډېره زیاته ده، لږه نه ده. آخر موقع په موقع الله ته ان الله مع الصابرین. خو د ټولو نه لویه خبره چې الله کړې هغه دا ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کوونکو ته په مصائب و تکالیفو کې بے حسابه اجر به الله ورکوي. او دا ویلي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. هغه خلکو ته زیری ورکه د جنت، د خدای د نعمتونو، د الله د رضامندۍ، چې هغې ته یو تکلیف ورسیږي او هغه د تکلیف په وخت کې صبر وکړي او دا ووایي چې انا لله، وایي موږ د الله یو او دی الله ته چې کوم دی واپس کېدونکي یو. نو د صبر ډېر لوی مقام دی، صبر ډېر لوی څیز دی، خو کول یې ګران دي. دې کې شک نشته چې صبر کول دا مشکله مرحله ده، دا اجر خو یې مځکه ډېر دی. هر عمل د شریعت چې هغه څومره ګران وي نو دومره اجر ډېر وي. روژه په بدني عبادتونو کې ګران دی، مونځ آسان دی، په مونځ کې هېڅ تکلیف انسان ته نه میلاویږي او ښه صفایي د بدن راشي، ښکته پورته شي، پکې د جوړونو ورزشي پکې وشي. خو ګران عمل هغه روژه ده او بیا په اوږدو ورځو کې نو دا ډېر ګران عمل دی، خو اجر هم ډېر دی. الله وایي زه بدلیم، زه بدلیم. په مونځ دله دونه ثواب درکوي، دونه شمار یې کړی دی. او په روژه کې شمار نه چې زه د دې روژې بدله یم. دقه رنګې حج ته وګوره، ګران عمل، هم پکې پیسې ډېرې او هم پکې ګرمي ده، تکلیف دی، پیاده مزل بل څه دي، دا تکالیف، نو اجر هم جو کو جنگ جګړې کنزل ویل دی پکې ونه د حج نه راواپس شوې، نو داسې راواپس شوې لکه نن چې د مور نه پیدا شوې. مطلب دا د ګناه نه پاک الله پاک راواپس کړي. نو دقه رنګې دا صبر ګران څیز دی، آسان نه دی. صبر کول په یوې خبره باندې ګران کار دی، خو که د صبر وکړو نو بیا یې اجر بې انتها او زیات دی. او دارنګې امداد وغواړئ په مانځه سره. رسول یو تکلیف راغی نو فوراً به نبی علیه السلام جومات ته په دې فضا کې چې به سیلۍ ولیدله او داسې وریځ به یې ولیدله چې د هغې نه به خطره غوندې کېده،
سړی وایي ګلی به د سپرلي په دې موسم کې دا ګټان ګټان وریځ راشي نو په سړي یره راولي. داسې حالت چې به راغی نبي علیه السلام به فورا جومات ته ته. جومات کې څه کول؟ نفل به یې کول. جومات کې به یې مونځ کو او د الله نه به یې غوښتل. نو صحابه هم دغه طریقه وه چې نبي علیه السلام ته به یې وکتل نو ټولو صحابه کرامو به جومات ته منډې کړې، هلته به یې مونځونه کول او د الله نه به یې غوښتل. امداد به د الله نه د مانځه په ذریعه باندې غوښته. طریقه هم دغه ده. خو مونږ لکه اوس تکلیف درته راغی، هر قسم تکلیف شي، اول 2 رکعاته مونځ وکړه، الله نه وغواړه صلات حاجت. بیا چې کومه دی د هغې نه بعد صدقه وکړه. د هغې نه بعد بیا مثال بل څه دنیاوي سبب اختیار کړه لکه بیماري. نو د بیمارۍ دپاره اول نفل وکړه، الله نه وغواړه خدای دا بیماري نه درکړي، او بیا صدقه وکړه او سبا له ډاکټر لم لاړ شه. دا دنیا نو موږ د هغه دنیاوي سبب د ټولو نه مخکې کړی دی. نفل هم پرېښودلي صلات حاجت، صدقه هم پرېښودلې ده. اول ډاکټر لزو، اول چې کوم دی هلکه دا تکلیف دی راته دوایي راکړه، او بیا وروستو چې هر څه ختم شي نو بیا چېرته یو مجمع وریجې پخې کړو نو هغه جومات ته راوړه. صدقه بیا داسې وکړو. حالانکه اول صدقه په کار ده، صدقه ترد البلا. صدقې په وجه باندې مصیبتونه الله پاک چې کوم دی نو لر کوي. به هر حال په مانځه باندې او په صبر باندې د الله پاک نه امداد وغواړئ. او بیا یې دا وفرمیل چې دا مونځ ګران دی، خو چې څوک د الله نه یریږي په هغې ګران نه دی. څه مطلب؟ هلکه مونځ خو په ظاهر کې آسان عبادت دی. د چا زړه کې چې یره د خدای نه وي نو هغه ته دا مونځ لوی غر دی. دومره مشکل کار ورته ښکاره کېږي. کوم سړی د مانځه مستقل عادت نه دی، ته ورته ووایه چې هلکه مونځ کوه. دلته مال اکثر کسان راشي نو زه ورته څه وظیفه چې وښیم نو زه یم دا هر مانځه پسې به وایي. نو هغه ما ته وایي یاره جي په دې مانځه کې به درته غل شم. نو مه غل کېږه، خوار شوي یې که نه، نو صحیح سړی شه که نه، مونځ کوه که نه. مونځ کې تا ته څه تکلیف دی؟ اوس هغه ته دا مونځ ډېر ګران کار ښکاري. هلکه مونځ په یاره جي نور خو کومه، خو سار مانځه کې داسې غل غوندې یم. نو چې تا ځان ته په خپله غل ووایې نو بیا ګراله. د دې وجې نه مونځ دا چې د چا زړه کې د الله یره وي او دی په دې پوهېږي چې دا الله په ما باندې فرض کړی دی او الله به د دې تپوس کوي د قیامت په ورځ به اول حساب کتاب هغه د مانځه کېږي. نو بیا دا مونځ هغه ته مشکل نه دی. باران کې هم نه دی، ګرمۍ کې هم نه دی، یخنۍ کې هم نه دی. یخني به وي دی به اودس کوي، ګرمي به وي دی به اودس کوي، دی به مانځه ته راځي، باران به وریږي او هر حالت د تکلیف به وي. او بیا خدای پاک دونه اسانتیا په دې مانځه کې راوستلې ده که تا په ولاړه مونځ نه شو کولی نو کښېنه، په ناسته مونځ کوه، په ناسته رکوع کوه، په ناسته سجده کوه. که چېرته دا سجده دې هم نه شوه کولی نو کښېنه او اشاره باندې مونځ کوه. د رکوع دپاره لږ غونې سر ښکته کوه، د سجدې دپاره لږ ډېر سر ښکته کوه. بس دا طریقه کوه. که دغه هم دې نه شو کولی نو په کټ کې سمله او قبلې طرف ته خپې اوږدې که او شاته تکیه وغیره کېده او د سر په اشاره باندې مونځ کوه. یا دا کټ چې کوم دی داسې داسې واچوه قطب په سویل، سر یې دې خوا راوله. نو ته پکې دا سمله په دې اړخ باندې، یعنې ډډه نه شي والی، په دې ښی اړخ سمله مخ دې قبلې ته دی او د سر په اشاره باندې رکوع او سجده کوه. معنا دا ده چې دا الدین یسر، دین آسان دی. دین کې آسانی ده، مشکلات پکې نشته دی. خو مونږ ځان ته که اوس اودس نشي کولی، اودس نشي کولی تیمم کوه. تیمم زبردست چیز دی. فارسیوانان وایي تیمم نبود گنج خدا بود. تیمم خو د خدای خزانه ده، دا خو زبردست کار دی. څونه اودس کې څونه تکلیف دی او په تیمم کې هېڅ هم نشته. بس په ګټه باندې لاس داسې که او په مخ یې راکاږه، څومره مخ چې انزل غواړي دونه، بیا لاس داسې که او بیا دا لاس څنګلې پورې او بیا دا لاس بس ستا مونځ شو، اودس وشو. که جنب نو غسل دی وشو. چې څو پورې تاله اوبه چې کوم دی استعمالول جایز نه دي نو تیمم دی په دغه طریقې سره چې دی وکړه دا ستا اودس شو. او جنب نو چې دا تیمم دی په دغه طریقې دا ستا اودس شو.
نو مطلب دا چې په دې مانځه کې الله تعالی اسانی او سهولت ښودلی دی خو چې د چا زړه کې یری بیا پې ګران نه دی مشکل نه دی الذین هغه کسان یعنی د خدای نه چې یریږي خشوع پکې وي دا څوک دي الذین هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي دوی انهم ملاقو ربهم چې بېشکه دوی ملاقي کېدونکي دي د رب خپل سره ملاقات به کوي ملاویږي د قیامت په ورځ د الله دربار کې به پیش کېږي وانهم الیه راجعون او بېشکه دوی دی الله ته واپس کېدونکي دي د خدای دربار کې به پیش کېږي الله به تېنه د ټولو اعمالو حساب کتاب اخلي خصوصا د دې مانځه حساب کتاب به الله پاک اول اخلي بس رکوع پوره شونه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قائم کوي منځ او ورکوي زکات ورکعوا مع الراکعین او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون انفسکم او هیروئ ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب افلا تعقلون آیا نه پوهیږئ عقل نه لرئ تاسو واستعینوا بالصبر او امداد غواړئ په صبر سره والصلاة او په مانځه سره وانها لکبیرة او بېشکه دا مونځ ګران دی الا علی الخاشعین مګر ګران نه دی په یریدونکو باندې الذین دا هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي دوی انهم ملاقو ربهم چې بېشکه دوی ملاقي کېدونکي دي د رب خپل سره وانهم الیه راجعون او بېشکه دوی طرف د دې الله ته واپس کېدونکي دي صدق الله العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دې باران دپاره دعا وکړئ مرګرو وختي هم چې کوم دی دغه کړی چې تکلیف باران سره جوړ شوی دی دا دعا ډېره کوئ اللهم علی حوالینا لا علینا اللهم علی حوالینا لا علینا خدای دا باران په اطرافو باندې هغه ځایونو باندې ضرورت دی موږ باندې الله نور باران نه ورې دا شتره د رحم او د مهربانۍ کې او د آینده د نور مصیبت او تکلیف نه مو په امان کې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته